قائد اعظم محمد علي جناح ډېر پوه سړی و. دا وضاحت دوی وکړي چې پاکستان یو مذهبي سټیټ نه دی. قائد اعظم محمد علي جناح وایي پاکستان ویل بی ا ویلفیر سټیټ. اسلام لفظ د امن دی، د آشتي دی. اسلام چې راغلی د خپل اگزیسټنس اسلام بیانوي، وایي زه په دې علاقه کې راغلم چې هلته بدامني و، ما امن راوستی. چې بدامني نو خو یقینا ستا کلتور نه دوام لري، نه به دې ژبه دغه لري. د نارمل ورځو سره، د عام ورځو سره په دا سختو ورځو کې د دې کردار نور زیات سي. د لیکوالو، د شعراو، د ادیبانو خپله دا اوس د ټیسټ ټکنالوژي دا خبره کوي. چا څومره ته ټابلیټس راواخلي پاک هغه د کتاب دغه نشته. چې کوچنی دغه کتاب که چا ووایي زه تاته 100 روپۍ در کوم، 500 روپۍ در کوم، 1000 روپۍ در کوم، و دا کوچني باندې انعام کښېږدو، و دا دا کتاب ختم کوي. موضوع چې ډېر اهم دی او سیریس موضوع دی. ګایدلوم په کار دی. تا لفظ ورکړی یو ډایلاګ، نو ډایلاګ کوم ډېر ټایم اخلي. زما دا خواهش دی دا شعرا واورم چې دا راغلي دي. یقینا د دوی شعرونه به هم نن د موضوع د مناسبت سره د امن په حواله به وي. سړی داسې نه هغه اشتیاق لري، داسې تږه لري چې د امن په حواله یو نوې خبره واوري، یو نوی شعر واوري. د پاکستان په حواله به زه دا ووایم چې د پاکستان جوړېدل بیا تر اوسه پورې د پاکستان اگزیسټنس چې موږ فاونډر ته وایو قائد اعظم محمد علي جناح، د دې سټیټمنټس ډېر ضروري دي چونکې سټوډنټس هم ناست دي. د پاکستان چې جوړ سو یو دا رقم تاثر ولاړی چې شاید یو مذهبي سټیټ جوړ سو، یا د انډیا سره جلا کېدل یا د هندوانو سره جلا کېدل. قائد اعظم محمد علي جناح ډېر پوه سړی و، یو کانسټیټیوشنلیسټ و، سټیټمین و. دی په 1947-48 د سپیچز موجوده دي، تقاریر یې موجوده دي. دوی ته خدشه وه چې مخته دا شی ډېر پوهنې وه. دا وضاحت دوی وکړي چې پاکستان یو مذهبي سټیټ نه دی. قائد اعظم محمد علي جناح وایي پاکستان ویل بی ا ویلفیر سټیټ. پاکستان به یو فلاحي ریاست وي. بیا دی په هغه سپیچ کې مخته وایي دا ماینورټیز چې کوم اقلیتونه دي دا په دا خدشه کې نه اوسي چې زموږ سره به ناجایزه کېږي یا به دغه کېږي. دی بالکل آزاد دي، که دی خپل ګرجاګر ته ځي، که مندر ته ځي، که هر ځای ځي. نو لهذا د پاکستان جوړېدل د یو ویلفیر سټیټ علامت دی. دغه شي ته به موږ فروغ ورکوو. دا د امن نښانې ده چې څو د پاکستان مجلس دی. د پاکستان تشریح به غلطه نه کوو. یعنې چې موږ وایو فاونډر اف پاکستان قائد اعظم محمد علي جناح، هغه دا خبره کوي. د دې خبرې به ترویج کوو. هغه که شعرا یې کوي، لیکوال یې کوي، پر هر سټیج باندې پر کوم چاته کوم موقع میلاویږي، د دې شي به موږ ترویج کوو. او هغه د دې حل وي. د قانون ساتل، د قانون پاسداري کول. ډاکټر صاحب په شروع کې د کنټریکټ تیوري، سوشل کنټریکټ تیوري مجلس وکړي. دا انسانان چې په وجود کې راغلي دي یا دا څه ټایم هسته چې دا وجود لري او بیا راځي، وختونو ته په خبر چې انسان په غرو کې اوسېدی، بیا دا اوس موجوده حاله پر چې دی راغلی ډېر دی شان و چې دی یعنې هغه ته موږ وخت نیچرل سټیټ وایو یا نیچرل لا هم ورته وایي چې دی په فطري دغه کې اوسېدی، خو ډېرې مسایل ورته وي. دا دی خپله دو ځان تابع کوي و قانون ته. د سوشل کنټریکټ تیوري چې ورته وایي دی خپله ودانځي ته راورسېدی. د عمراني معاهده د انسانانو په حفظ کې سره وکړه چې موږ د قانون تابع کېږو. یعنی په قانون کې د ګردو بقا ده. د قانون د انسان دپاره جوړیږي. لہذا قانون بد نه دی. بیا برته قانون سټاټیک نه دی، ولاړ نه دی، دا بدلیږي. په دې کې تغیر راځي، دا تبدیلي کې راځي. بیا راځي اسلام. اسلام لفظ د امن دی، د آشتي دی. ذات خود خپل د اټیمالوجي لفظ وای امن. اسلام چې راغلی د خپل اگزیسټنس اسلام بیانوي، وایي زه په دې علاقه کې راغلم چې هلته بدامني و، ما امن راوستی. نو اسلام او ټیرریزم خو ټوټلی کنټراسټ دی، کنفلیکټینګ پوزیشن دی. دا خو ګر سره میچ نه سره خوري. یو ټیرریسټ ګر د عمر مسلمان ګر څه کېدای نه سي. یو دهشتګرد اسلام نوم نه اخلي. ټیرریسټ از نوټ ا مسلم. اسلام خو امن دی. هغه زه پیس یم، زه امن یم. وایي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر. په دین کې جبر نشته. چې اسلام راغلی د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند زموږ مخ ته پروت دی چې هغه څنګه پیدا کړي. یو څوک داسې مثال ورکوی چې په یو ځای کې نبي خدای نه خاصه تشدد کړی یا سخته خبره درڅه کړي، ورنه د دنیا د ګوره غټ مذهب دی. لہذا اسلام بذات خود د امن تا ته درس درکوي.
د ټیرریسټ څونکې موضوع امن دی او د دهشتګردي خلاف موږ خبره کوو، دغسې نفرت کوو. د دهشتګرد مذهب نشته، د دهشتګرد قوم نشته، د دهشتګرد قبیله نشته. که چیرې څوک بد کوي، څوک دهشتګردي کوي، هغه ته به ګرده بد وایو، ټولنه به بد ورته وایي، ته زموږ څه نه یې، بیا موږ مخ ته تللی سو. هغه هر څوک ورپه دا به یو کلیر سټینس اخلو، خطاباسو به نه سره به درېږو به. اوس هم په دغه پښتني علاقه کې هر ځای چې دهشتګردي راغلې ده، چې کومې علاقې ورته درېدلې دي، هلته بیا هغه ټیرریسټ مخ ته نه دی تللی. دهشتګرد چې اوس هم کومو ځایو ته ځي، اول د علاقې جایزه اخیرې یې کوي چې دا خلک څنګه دې ته ورځه څو عمر استوګه وکړم، دوی ما یې لکې کې مې نه یې لکوي، چې دی ورس یو کور ورس هلته څو عمر اوس خلک کار نه پدري، چې باید دا خلک بس چوپ نه وي، دغسې پوښتنه نه کوي، د داسې بیا دی مخ ته ځي چې هغه د علاقه په دغه د یخته کې. نو لهذا د ټولنې ډېر اهم په دا کې کردار دی چې ګډه به په ګډه په دا کې کردار ادا کوو. او د هغه رقم چې وطن دوست صاحب سوال و، یعنې زموږ کلتور، زموږ ژبه، او بیا د دهشتګردۍ یا بدامنۍ د بیا یقینا بدامنۍ سره خو دا شی کله ترویج کوي چې بدامنۍ نو خو یقینا ستا کلتور نه دوام لري، نه به د ژبه دغه لري، خو برته بیا کردار یقینا د لیکوالو ډېر اهم د نارمل ورځو سره، د عام ورځو سره په دا سختو ورځو کې د دې کردار نور زیات سي، د لیکوالو، د شعراو، د ادیبانو. اوس دلته زیات مجلس وسو چې دغه د لیکوالو ذمهواریان دي، د شعرا ذمهواریان دي، لیکن د هغه سره سره زه بیا دا وایم چې د ټولنې د هغه زیاتې دا ذمهواریان دي چې موږ د دغه لیکوالو، د ادیبانو مرسته وکړو. زما لیکوال چې دی هغه فاینانشلي کمزوری دی، د کتاب نشي چاپولی، ما څو کتاب اخیستی دي. پروفیسر صاحب موږ سینیر د خبره وکړه، زما د کور په دا کتاب نه در رسېدلی، زه به ځم کتاب اخلم، ما ته ولې را رسېږي، زه به ځم بازار ته، زه به کتاب اخلم. ما څومره پښتو اخبار ویلی دی، زما د نه ویلو د وجې پښتو اخبار بند شوی دی، پښتو زه نه لیکلی سم نه ویلی سم، وجه یې دغه ده. دا به موږ ترویج ورکوو چې موږ به ګرد حیثیت کوم. اوس د ټکنالوژي خبره کېږي چې ټکنالوژي هر څو زیاته د لیکوالو اهمیت نه کمیږي، و دا اکثره خلک به تللي بار به ماکسفورډ، لندن، بار هر بیخي ډېر ملکونه کتلي دي. په دا اوس لیټسټ ټکنالوژي کې به هم په جاز کې به څوک ناست کتاب یې وایي، دا یوه ګنټه سفر چې به دو کوئ د به کتاب خلاص کړی و. نو ریډینګ نه کمیږي. اوس خپله ساینس دا وایي چې دا ټکنالوژي، ټابلیټس، موبایل، د دې باوجود څه ټایم چې تا صفحه نه یې راړولې، صفحه دې نه یې ویلې، هغه زیات دماغ اثر لري، هغه زیات میمورایز کېږي. خپله دا اوس لیټسټ ټکنالوژي دا خبره کوي، چا څومره ته ټابلیټس راواخلي پاک، هغه د کتاب دغه نشته. نو دغه کتاب به وي، دغه لیکوال به هم وي، او د دې اهمیت در دې هم زیاتېږي، او موږ به یې مرسته کوو. بحیثیت معاشره هر نن په دغه پروګرام راسئ، نن دا کول وکړو چې به یو کتاب نن موږ اخلو د پښتو، که هغه دلته پر دغه ټیبل پراته دي، که په دا بازار کې پهله ځای شته، یو کتاب باید چې واخلو، کور ته ویسو، خپل یې وایي، کوشش وکړئ نسې ویلی، کوچني ته یې ورکړي دا کتاب ووایه. او بیا دی رجحان دی ماحول باید چې پیدا کړو په کورو کې چې دا کوچنیانو ته درنه اوس ګوره هغه زیاته نن سبا په ټکنالوژي کې دونه ننوتلي چې کتاب و دغه هسې ځین پاته دی، پر هغه انعام کښېږده چې کوچنی دغه کتاب که چا ووایي زه تاته 100 روپۍ در کوم، 500 روپۍ در کوم، 1000 روپۍ در کوم، و دا کوچني باندې انعام کښېږده، و دا کتاب ختم کوي. دا هغه ماحول دی، دا هغه اټماسفیر موږ جوړوی سو، دا رقم د دوی پښتو، د دوی دا کلتور، دا شی موږ بچاوی سو. نو موضوع ما څنګه دکتور چې ډېر غټ دی چې ډېر ګایدل پر د کېدای سو، زه به خبره مختصره کړم. ډېره مننه کوم.